زه رب چیلنج ورکوم، زه رب د جنگ اعلان کوم د دوو بندګانو سره. په هغې کې د ټولو نه ړومبې بنده هغه دی چې هغه زما اولیاء کرامو ته په سپک نظر باندې ګوري. دغه کس ته زما اعلان جنگ دی. څوک چې علما صلحا معنی الله والو خلکو پسې خاندي خبرې کوي، زما د رب ورسره اعلان جنگ دی. تپوس په دنه د دې برابر کوم. او دویم که کوم کس سود خوري دې کس ته زما اعلان جنگ دی. دا دوه بدترین خلک دي په مخ ته ځمکه. الله دې ته موږ وساتي. بېشکه اولا په خلکو کې هغه انسان دی چې ابتدا بالسلام کوي، معنی په مسلمان باندې په سلام کې ابتدا کوي. او د سلام فلسفه ما تاسو ته ویلې وه چې د سلام څه معنی ده، سلام په څه معنی سر راځي او د دې مطلب څه دی. که مسلمانی هغه ته به د سلام پته لګیږي چې الکه زه په بل مسلمان دا سلام اچوم د دې څه فایده ده. مخکې درس کې مې ویلي، ننني درس کې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د ربا متعلق ذکر کوي چې د سود نقصانات څومره دي او سود څه فایده کوي په دنیا کې. په ظاهر چې موږ ته یو انسان سود کوي د هغې څه فایده ده. نو نبی علیه السلام مبارک وفرمیل چې ان الربا، بېشکه سود چې دی، و ان کثره اگر که زیاتی لیکن انجام ډیر بد دی. زما پیغمبر او فرمایل غیر خلق را پاسې د سود چې سود کوي هغه ووایي جي په بیع کې او په سود کې فرق نشته، ځکه په سود کې هم زه پیسې بندوم او په بیع کې هم پیسې بندېږي، هغه هم پیسو پسې پیسې بندېږي نو ګټه کېږي، او په سود کې هم زه پیسې بندوم نو ګټه کېږي. خو لیکن معامله بدله ده. الله قرآن کې وفرمایل احل الله البیع وحرم الربا. الله وفرمایل چې بیع حلاله ده او ربا حرامه ده مطلقا. الله وفرمایل بس چې د الله قرآن دلیل راغی یو انسان به وایي جیره هغه هم ګټه د خپل عقل، هغې کې به خپل عقل نه چلیږي. الله ووایي چې حرام دی، بس الله پوهېږي په دې باندې. که حکمت باندې ځان پوهې چې ولې نو بیا راشه علماء سره کښېنه، بیا به تا ته وجوي. او نبی علیه السلام هم فرمایل چې پیغمبر او الله یو قول وکړي نو په هغې کې د بندګانو دپاره ډېر خیري که انسان پوهېږي. او موږ له الله دې معافي وکړي. نبی علیه السلام مبارک وفرمایل د قیامت په علاماتو کې دام علامه ده چې سود به دومره عام شي که یو مسلمان سود نم خوري نو د سود بوی به ورته رسېږي. د ما محترم الله دې موږ د دې نه وساتي. او د سود نقصانات خو ما ویلو، نبی علیه السلام مبارک چې کله په معراج باندې لړه د الله دیدار له نو یو حوض یې ولیده چې د وینې ډکو او په هغې کې یو انسانو خېټې پړسېدلې وه داسې، و په دغه وینه کې به سر ته چې راغی یو پرښته به و د سر له به یې وله ګټه راخلاصه کړه. نبی علیه السلام مبارک د جبریل نه تپوس وکړو د الله رسوله دا په وینه کې چې پراته دي دا څوک دي؟ نبی علیه السلام مبارک ته وفرمایل د الله رسوله دا هغه خلک دي چې په دنیا کې به سود خوړه، دا د هغې انجام دی. د ما محترم او بله خبره م کوم، زه یو انسان به بیا وایي چېره جي تا ټول عمر د خدای په قهر باندې خبره کړې ده، لیکن اکثر علماء کرام مونږ ته د الله رحم دونه بیان کی چې مانه د خدای قهر ایر شي چې الله غوسه کیږي. زه به هر قسم ګناهونه کومه، زه یم الله رحیم ذات دی، داسې نه ده، دا ستا غلط فهمي ده. او بله خبره کوم، وی یو انسان چې د سود 1 روپۍ اخري تاسو به اورېدلي د خپلې سکم ورسره چې ته پیدای د 2 کرتو نه عظیمه ګناه ده چې د مور سره سملی. الله دې موږ وساتي. او بله یو صحابي راغی نبی علیه السلام د الله رسوله ډېر عظیمه ګناه رانه شوې ده، داسې اعمال ګوره شته چې هغه دومره عظیمه ګناه لري چې د مور نه په سملاستېدو کې چې څومره ګناه ده د هغې نه زیاته ګناه لري. یو صحابي راغی د الله رسوله ډېره عظیمه ګناه مې کړې ده. د الله رسوله نبی علیه السلام ته تپوس وکړه وایه ګناه څه ده؟ د الله رسوله د ویلو نه ده. نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمیل هر څومره ګناه چې ده ووایه. وایي د الله رسوله د شرابو په نشه کې مې د خپلې مور سره زنا وکړه. نبی علیه السلام مبارک ورته موسکی شو، وایي ښه ما وی که د مازدیګر مونځ د نه پاتې شه. اوس چې څوک د مازدیګر مونځ پاتې کوي دومره ګناه لري لکه انسان چې د خپلې مور سره سملي. الله دې موږ وساتي.
ټول شوق سره امین ووایه. نو بعضې اعمال داسې دي چې هغه دومره عظیمه ګناه لري چې موت د هغې پته نه. بار نوجوانان ته به وینې ستا زوی بار ولاړ دی جومات ته نه راځي، ستا د مجال نشته ورته ووایې چې بی دا ته ګناه نه کې، د الله حق نه دغه کې، دا ته د خپلې مور سره بد عملي کې، ته بچي ته دا نشي ویلی. یو مسلمان بار ولاړ دی د جومات نه، جومات ته نه رادننه کېږي، ستا ورسره روري ده، ته ورته دا هم نشي ویلی چې جومات ته راځه، ولې چې بیا ورسره زما روري خرابېږي. هلکه چې یو انسان د الله نشه د خدای په ذات ته قسم خورم چې دا ستا هم نشي کېدی. یو انسان مونځ نه کوي، د دې نه غټه ګناه بله نه وینم. بس نو خبره مې دې پورې کوله زما محترمو. وی حبیب عجمي رحمت الله علیه یو بزرګ دی، د سود متعلق خبره ده. وی حبیب عجمي یو بزرګ دی، خو اول کې په حبیب سودخور باندې مشهور و چې چرته به ته د هغه د سود تذکرې وي. یو پیره یو کور ته دروازه وډبوله، قرض به ورکه سودونه به پې خېجول. دروازه چې وټکوله زنانه آواز ورکه جي وی حبیب سودخور یم، ځان ته به یې په خپله سودخور وي. چابوتی نه که دغه دی وی ما ته پته ده چې د جهنم اور ته مې ځان نیولی دی. الله دې د داسې. او بله خبره کومه، 2 کسانو سره الله اعلان جنگ کړی دی، دا خبره یاد ساتئ. بس 2 کسانو سره الله د جنگ اعلان کړی دی، د دې نه ما سوا الله وی چا سره زما د جنگ اعلان نشته. زه رب چیلنج ورکوم، زه رب د جنگ اعلان کوم د 2 بندګانو سره. په هغې کې د ټولو نه ړومبې بنده هغه دی چې هغه زما اولیاء کرامو ته په سپک نظر باندې ګوري. دغه کس ته زما اعلان جنگ دی. څوک چې علما صلحا معنی الله والو خلکو پسې خاندي، خبرې کوي، زما د رب ورسره اعلان جنگ دی، تپوس په دنه د دې برابر برابر کوم. او دویم که کوم کس سود خوري، دې کس ته زما اعلان جنگ دی. دا 2 بدترین خلک دي په مخ ته ځمکه. الله دې ته موږ وساتي. وی حبیب عجمي په سودخور باندې مشهور چې چرته به م ته هلکه وی حبیب سودخور روان دی، دومره شهرت یې لره په سود کې. الله دې موږ وساتي، الله دې موږ د دې ګناه نه وساتي. ټول شوق سره امین وایي. وی ځکه قرآن کې الله فرمایي لا یأکلون فی بطونهم الا النار. الله وی دی نه خوري په ګېډه کې دا سود مګر د جهنم اور ګېډې ته ورچي، د جهنم اور. او د اور به درته پته ولګېږي. الله دې موږ وساتي. وی حبیب سودخور روانو، دروازې وډبوله زنانه ته، زما پې قرض دی او سود ډېر ختلی درو به. هغه زنانه ورته وی خاوند خو مې نشته، موږ ځان له د 4-5 دروازې نه یو چیلې هم په کور کې ساتلی ده چې هغې نه لږ غوندې پیل وشو. خپلو بچو له هم پکې نوړی ښکته کوم او په خپله هم ښکته کوم، د لوږې زمانه تېروي. او ستا قرضونه موږ برباد کړو، د الله نه ویرېږه. د حبیب سودخور ورته وی چې څومره زه بار ولاړ یم، د دې وخت سود به هم در باندې خېجوم او د نه به علم. دا زنانه ورته دننه په جړه شوه، الله ته وګوره، وی هېڅ نشته. دا سړی ورته وی بې عزته کوم دی، وی بې عزته کوم دی، عزت ته د لاس اچوم. دا سړی زنانه پوه شو، وی روریه د الله خاطر وکړه، د الله نه ویرېږه، ما سره هېڅ نشته، بلکې زما د کور د بچي زما د اولاد نوړی ده چې دا چیلې ده، هېڅ نشم درکولی، دا چیلې ځان سره بوځه. وی دومره ظالم و چیلې ونیوله، ګویا د ماشومانو حق یې ونیو روان کړی. چې کور ته یې بوته ښځې ته وایي ښځې نن مې چیلې روستې ده، ښځې به مو ته نصیحتونه کول د الله نه ویرېږه، خاونده د الله نه ویرېږه، د هغه ذات نه ویرېږه، ډډه به دې لګي، ډډه به دې لګي، د ډډې نه ویرېږه خاونده، د الله سره به دې بربڼ ملاقات کېږي، د الله نه ویرېږه. خو دې بیا هم زه وایم خبره کوم، ده وی ما الله ما سره د جنګ اعلان کړی دی، ګورم به ورسره داسې بدبخته خلک هم شته. وی حبیب عجمي چې کور ته راغی، ښځې ورته هلته نه لاس اوچت کړه، الله زما د بچو نوړی اوچت کړی د الله نصیب یې نه کړې. د چیلې حلاله کړه، کټوۍ کې ور واچولې، چې کله چیلې پخه شوه ویې کتل هغه چیلې بیلې نه وه، تشه وینه په کټوۍ کې پرته وه. دا سړی پوه شو چې دا خو وینې، ګوره زه د مسلمانانو وینې خورم، وینې دي. ښځې م ورته ویې سړیه بس دا د ستا دپاره د عبرت دی، د الله نه ویرېږه. پته ورته ولګېده، رو د درد انسان باندې درد راشي که نه، ورته بیا پته ولګېږي، د باندې درد نو راغلی، رو د تکلیف ورته پته ولګېده. ښځې ما خو ډېر سودونه کړي دي، ډېر ګناهونه کړي مې، څه به دې کوم؟ ښځې ورته ویې زه درته طریقه ښیم، داسې کار وکړه چې څومره سودونه د مسلمانانو له قرضونه ورکړي ټولې ورته وبخه. دې ګرځېده، چغې به یې والې چې تاسو ته مې قرضونه بخلي دي. یو انسان چې ولیده چې حبیب سود په لاره روانو، چې یو انسان ولید چې حبیب سودخور دی، منډې یې ترې والې، ده ورته ودرېږه قرض مې ته ماف کړی دی، راشه وي که نه منې کور کې سر لیکم. هغه ورته نه کور کې به مې وشرمې، کور کې به د کور خلکو ته به مې وشرمې. نه وایي د زړه کې دا راله، الله د خلکو په ما دومره بې اعتماده شوي دي چې ما خپل کور ته هم نه بوځي. وایي حبیب سودخور دی، د ده
سورې را باندې ونشي زړه مات چې په جړای وجړل په لاره را روان نو دا زیرې ولا کاپي نو ماشومانو لوبې کولې هغه یو ماشوم بل ته وایي ای حبیب سودخور را روان دی تښتې د سورې را باندې ونشي چې دویم اواز یې د ماشومانو نه مور الله دا ماشومان هم تا زما د عذاب نه یرولي دي الله ماته د خپل انجام پته ولګېده راغې د الله والو حسن بصري رحمه الله تعالی دربار خانقاه ته راغې حضرت ما ډېر د مسلمانانو وینه اوسکله اوس پوه شم انجام مې بد دی رور راته پته لګېږي آخرت مې برباد دی زنکدن مې خراب دی گویا آخره زمانه به مې برباد دی حضرت توبه وباسه وی قسم دی د زړه نه مې د الله والا په لاس کې ښوده او توبه مې ویسته په خانقاه کې مې ډېر وجړل یا هغه ماشومان چې وی چې حبیب سودخور را روان دی په دوباره په دغه لار بیا روانم چې مې وکتل بیا ماشومان روانو ماشومان ای خیال کوي حبیب بزرگ روان دی چې ته بېدبي ده نه ونشي ټول څوک سره سبحان الله الله زړونو بدلولو والی داسې یا خو دغه ماشومانو چې حبیب سودخور را روان دی یا مې د خانقاه ته الله سره مې په حقه باندې روغه وکړه هم هغه ماشومان دی وي حبیب بزرگ را روان دی چې ته بېدبي رانه ونشي نو خبره دې پورې کوم زما محترمو زما د حدیث و د درس مقصد هم دا دی که یو انسان کې یو ګناه ده یو عیب دی او درس کې یو خبره ووري علم ورته راغی چې بهی دا شی خو ناکاره دی ښه نه دی زه حتی الامکان کوشش کوم چې د هغې وضاحت او د هغې وعید درته سخت بیان کوم کوم چې زما پیغمبر بیان کړی دی خو لیکن دا به نه ګڼئ چې د الله قهر زه الله رحیم هم دی خو لیکن چې الله په غوسه راشي او ته بد کارونه کوې زه یو مثال ورکوم یو زوی ټول عمر د پلار نافرماني کوي تا نه پلار ډېر شفیق انساني مور او پلار ډېر شفیق انساني خو چې ته بالکل ناروا دې شروع کړې ده هغه پلار هم راپاسي اگر که د هغه د نطفې نه ته پیدا اخبار کې ورکې وي دا بچې ما کړی دی زما محترم او الله چې ته مونږ عاق نه کړي زما محترمو د خپل رحم نه معاق نه کړي د الله رحم ډېر زیات لوی دی لیکن د الله د قهر نه به م یریږي نو نبی اسلام مبارک وفرمیل چې سود اگر که په ظاهر کم دی لیکن زیات ښکاره کېږي لیکن دا کموالی دی دا به ستا د بچو نه وځي ستا د ښځې نه به وځي ستا د کور والا نه واپس به وځي دا مه ګڼه چې دا سود دی او زیادت دی حدیث ته غوږ کېدی ان الربا بېشکه سود چې دی و ان کثره اکثر اگر که زیات وي فإن عاقبته بېشکه انجام د دې سود تسیر الی قل ګرځي کموالی طرف ته واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین کتاب الحمدلله رب العالمین الله مونږ چې کوم درس ولستو خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د شفقت او رحم خدای وګوري الله ستا رضا له راغلي دي خدای ستا در ته راغلي دي ستا چوکاټ ته راغلي دي خدای زړه کې څه قسم شرعي مقاصد او مقصدونه دي الله د خپل در نه پوره کړي الله چا باندې څه قسم مشکلات دي مصیبتونه دي دردونه دي خدای په خپل داسې قدرت ختم کړي بیماران ناصیب په دا مجلس کې بیماران دي زموږ ملګري په یاد ستا سینې خراب ده ډېر وخت نه دعا وته وکړه چې الله له شفاء کامله عاجله مستمره نصیب کړي نور څونه ملګري په دا مجلس کې ناست دي بیماران دي الله شفاء کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي څوک مسلمانان کورونو کې بیماران دي هسپتالونو کې بیماران دي خدای بیماری په صحت باندې خدای بدله کړي الله دا کتاب خصوصا د داکري دپاره د رحم او د جنت ته دننه کېدو ټیکټ او سبب خدای وګرځي د دې په برکت باندې حاضره مجمع ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري قرضداري دي اکثر مسلمانان قرض په عذاب کې مبتلا دي الله څوک چې د قرضونو په عذاب کې مبتلا دي خدای د قرض د عذاب نه وساتي بلکې تمام امت محمدیه د قرض د عذاب نه خدای وساتي الله د دې کتاب په برکت باندې حاضره مجمع د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تانو کچرو هسپتالونو نه خدای وساتي او په وخت ځن کدنم دا کني په جبراولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله